د هغه سره فیصله کوله د مازدیګر ټیمو. او زمونږ په دې علماو کې یو بل عالم هم موجود و، مولانا غلام غوث هزاروي صاحب رحمت الله علیه. وایي دغه وخت کې مازدیګر لمونځ قضا کېده. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هم ناست دی او مولانا غلام غوث هزاروي صاحب هم ناست دی. په دغه وخت کې بوټو راته او دا مسوده باندې دستخط کو او دا خبره لیکله چې قادیانه تر د قیامت د ورځې پورې کافر دی. دا خبره دا فیصله لیکله. وایي په دغه وخت کې دا نور داسې په غرغره شو او نور پرېوته زیړی مازدیګر شو. وایي مولانا غلام غوث هزاروي صاحب مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ته فرمایي چې حضرت مونځ قضا کېږي. وایي هغه په اړه څه توجه ونه کړه. وایي بیا ورته وایي چې حضرت مونځ قضا کېږي. وایي هغه د اړه څه توجه ونه کړه. وایي بیا ورته وایي چې حضرت مونځ قضا کېږي. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه اخو مړه بچی دومره غوسناک دی او رعب والا سړی دی، نو پلار به نو. هغه ورته وایي مولانا غلام غوث هزاروي صاحب ته مفتی که زه مفتی ما، په دې وخت کې مونځ مؤخر کول واجب دي. اوس که چېرته موږ مونځ له لاړو او بوټو راووته او نورو خلکو په دې الفاظو کې معمولي غونته کې تبدیلي پکې راوستله، د قیامت د ورځې پورې به ما ورته ګناهګار یو. ای غلام غوث هزاروي صاحب ته ولې نه پوهېږې؟ غلام غوث ماته رسې غوسه وکړه. وایي ما چې په هغې وروستو سوچ وکړو، ما چې اوهو ای مفتي محمود صاحب ته خو واقع چې یو ملای، ته خو واقع چې په دې حالاتو باندې پوهېږې، د مقتضى الحال فیصله خو ته کوې، ته خو واقع قابل سړی. اکه دسخط یې چې کله وکړه فورا لاړ لمونځ یې وکړه. بیا ورته وایي غلام غوث هزاروي صاحب وایي خفه نه شي، خو که چېرته موږ دې وخت کې مونځ له تللي وی نو هغې به راغلي وی او دا لیکل به یې کړي وی او په دې کې به یې سرد بدل کړی وی، کیدای شي چې څه شرایط یې پکې لګولي وی، بیا به موږ څه جواب ورکولی. هر ځای کې علما بری او علما زنده‌باد. دغه علماو دا کردار وکړه. اوس د دغه علماو متعلق تاسو ته یو حدیث وایم، ځکه ټیم ډېر ختم دی، بس انشاءالله دعا کوو عن قریب. تاسو وختي نه ناست یې، ستاسو د جذبې ته موږ سلام کوو، ستاسو د جذبې ته موږ څه کوو؟ سلام کوو. او د سلام نه وروسته یو دا خبره هم کوو چې د چا به رشته داري موږ ته نه یې ناست، د خپلو رشته دارو ته ناست یې، د چا به وراره، د چا خوریه، د چا ګاونډي. لکه څه خو به مې که نه، خدای هم خوشحاله که ښه. او که ناسې تاسو وایئ چې ملا موږ تا ته ناست یو، ستاسو رشته داران دي یو بل سره سترګې مخامخ کېږي، د مجبورۍ نه هم لږ ناست یې. د الله د رسول یو حدیث دی، رسول الله مبارک وفرمایل من دعا صاحب القرآن الى طعامه. چا چې د قرآن دا خادم یا د قرآن حافظ یا د قرآن عالم چې په هره درجه کې دی د قرآن خدمت کوي لګیا دی، دی ډوډۍ له راوغوښته. لکه مثال به درله درکړم، مثال به درله درکړم. که ستاسو ذهن کې دا خیال چې دوی به ځان ته تخذوي، نه نه نه، موږ معاف کوي، بس موږ سره الله د رزق وعده کړې ده، الله به رزق راکوي. چا چې یو عالم ډوډۍ له راوغوښته، مثال طور سره مولانا ارسلا خان صاحب ستاسو د جومات امام پاتې شوی خطیب، مولانا قاری عظیم خان صاحب، قاری کریم خان صاحب، مولانا شاذیب صاحب، مفتی نه امداد صاحب، زمونږ میا صاحب، شوکت غنی صاحب، دا ټول زمونږ ملګري دي. چا چې د قرآن خادم یا د قرآن حافظ عالم یو ټیم ډوډۍ له راوغوښته، وسقاه الى شرابي، او یا یې پې سکاک وکړه، چای پې وڅښه، یا یې پې یو ګیلاس اوبه وڅښلې، نو دا چا چې پې دا خوراک وکړي یا چې پې دا چا اوبه وڅښلې، دله به الله څه ورکړي؟ راځئ چې دقه معلومات وکړو چې دله به الله څه ورکړي. مثال طور سره به تاسو کې زه یو کس پاسومه، اس یو صرف دا حدیث مبارک دا بالکل د دې دا مصداق پې برابر و. ته ودرېږه دقه سړی، بس دواړه ودرېږئ. مثال طور سره دی راولګېده او د علماو له ډوډۍ وکړه، دواړه ودرېږئ. ښه تاسو باندې زه اوس دا حدیث سم پټ کوم، تاسو به ډېر ښکلي پوه شئ. من دعا صاحب القرآن الى طعامه، چا چې د مقتدیانو کې، په دې دوستانو کې، په رونو کې، چا چې دا علما، چا چې دا حافظان دې ډوډۍ له راوغوښتل، تاسو وسقاه الى شرابه، او یا یې پې څه وکړه،
یو ګلاس اوبه یا یو ګلاس جوس یې پې وڅکل، اوس الله به تاسو له څه درکړي؟ دا الله د رسول فرمان دی، اعطى الله تعالی له، الله به دقه کسانو له ورکي، څه به وله ورکي؟ بكل حرف فی جوفه، د دې علماو په زړه کې چې دا څومره قرآن پروت دی، د هر یو حرف په بدله کې به الله تاسو له څه درکړي؟ 10 حسنات، 10 به نیکۍ درکړي. دویم نمبر فایده څه ده؟ ورفع له 10 درجات، تاسو له به الله تعالی د هر یو حرف په بدله کې 10 درجې به د الله اوچتې کي. او ومحی من کتابه 10 سیئات، اے زما مسلمان اروره، ستا د عملنامې نه به الله تعالی د یو حرف په بدله کې 10 ګناهونه وران کي. کښېنه اوس سوچ وکړه، نو دا عالم باندې ډوډۍ خوړل یا پې چای څکل یا پې یو ګیلاس اوبه څکل، هغه له دعوت ورکول، چې دا دعوت قبول کی، تا له پې الله څومره نیکۍ درکوي. د قرآن حروف شماره او په هر یو حرف چې ټول دې وشمارل، نو بیا په 10 له ضرب ورکوه او بیا 10 له ضرب 3 پیرې ورکه، 10 به د الله تعالی ګناهونه معاف کی، 10 به د الله درجې بلندې کی، او 10 به د الله تعالی نیکۍ ولیکي. هلکه دا ولې؟ وجه دا ده چې د الله قرآن خپل کړی دی، دا د قرآن خادم دی، تا یې صرف خدمت وکړه، د ده اجر خو لا یو طرف ته که، د دغې نه سوا اجر به الله تعالی درکوي. ای زما وروڼو، زمونږ او ستاسو په منځ کې څه دي داسې؟ دا موږ او تاسو دلته څه شي راوستی یو؟ موږ او تاسو یو قرآن یو ځای کړي یو بس. یا لکه که زما پټکی په سر دی او ما ته خلک مولوي صاحب او حافظ صاحب وایي، نو دا وجه څه ده؟ وایه وجه څه ده؟ منځ کې څوک دی؟ قرآن دی. وایه څوک دی؟ قرآن دی. تاسو که دا د خپل جومات مولوي صاحب مخکې کوئ، ولې وجه څه ده؟ ده کې څه جنډه پرته ده؟ وجه دا ده چې د الله د قرآن سره زندگی ده، د الله د قرآن سره نسبت دی. په دې وجه باندې دی موږ مخکې کوو. ما خپلو طالبانو کې هم خدمت کړی، مړه دا اوبه چې چا راوړلي دي که نه، د چا د کوی دي، کوی یې چا ایستلی دی، اوه دا جګ بیا کومې زنانه اینځلی دی، دا ګیلاس بیا کومې زنانه د خپل تاخ نه راکوز کړی دی. الله رب العالمین به هر یو کس له د هغه مطابق د هغې اجر ورکوي. زما عزتمندو، دا وجه صرف دا ده چې تاسو د الله تعالی د قرآن سره یو نسبت ځان له برابر کړی دی.